مومنون ترتیباً د سورتون د قرآن 23 او په نزول کې 74 23 او 74 بعد الأنبياء وقبل سجدة. وربط ما قبل سره چې د غیر الله بلنه خو درکنه د دې نورم ګنده اعمال دي. غیر الله بلنه درکنار او د دې نورم ګنده اعمال دي. او مخکې سورة حج او دا سورة مومنون دي. نو حج چې دی دا خو مومنان کوي او د مومنانو اوصاف دلته کې بیانوي. نو غیر الله بلنه خو درکنه د دوی نورم ګنده اعمال او خلاصه په دې کې شپږ دلایل عقلیه او 15 دلایل نقلیه. او یو دلیل نقلی اجمالی برای نفی شرک فعلی او په ابتدا کې امور دفع عذاب چې ظلم مکوئ احسان کوئ شرک مکوئ. ابتدا کې امور دفع عذاب درمیان کې بے اعادت امور و دفع عذاب درمیان کې بیا اعادت امور و دفع عذاب. او دارنګه په دې کې طریقې تبلیغ او بکی اعلان دی چې د اسلام خلاف کول دا د باغیانو تحریک دی. د توحید او د اسلام خلاف کول دا د باغیانو تحریک دی. د توحید او د اسلام خلاف کول دا د باغیانو تحریک دی. او په آخر کې خلاصه صورت قد افلح المؤمنون. سورة المؤمنون دیتا سورة المؤمنين ولنوي او مؤمنون ورطولوي دا نمونه چی دی دا توقیفی دی یعنی منقول دی. نمونه چی دی دا منقول دی. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مسلمانان مؤمنان. امور دفع عذابهم او بشارتهم الذين ما خلقهم في صلاتهم خاشعون جدی بمانزه کی عجزی کی. لا صلاة الا بحضور القلب. حدیث کی چرازی چی لا صلاة الا بحضور القلب. الذين ما خلق في صلاتهم خاشعون چې په مانځونو کې عاجزي کوي. والذين خلقهم عن اللغو معرضون شرک اعتقادي نه کوي. والذين خلقهم عن اللغو معرضون چې د بیهوده کارونه مخ اړوي. والذين عن اللغو معرضون شرک اعتقادی نه کوي. ابن عباس دا معنی کوي رضی الله تعالی عنہ. صوفی کرام وایي چې تعلق د غیر الله دې ته لغو وي. تعلق د غیر الله دې ته څه وایي؟ لغو وي. او بیا دا وایي چې دا تعلق
یو محبت دی بل عشق دی دا تعلق چې دی یو محبت دی او بل څه شی دی عشق محبت یو هغه دی چې سړی د الله محبت ته نږدې کوي نو دا محبت د غیر الله سره مستحب دی لکه محبت د عالم سره محبت د یو نیک انسان سره بل هغه محبت دی چې د محبت الله نه سړی لرې کوي نو دا حرام دی لکه محبت د یو بيدین عالم مشرک عالم سره او دریم هغه محبت دی چې نه سړی نږدې کوي او نه سړی لرې کوي نو دا محبت کمول پکار لکه محبت د مباحاتو سره او عشق د غیر الله چې دی دا ناجایز دی او چرته چې اطلاق د عشق راغلی دی په اولیانو د هغې نه مراد فرط محبت دی ځکه عشق د زړه په پرده کې دن دی او محبت بهر وي لکه قرآن کې الله بل ځای کې فرمایي د زلیخې باره کې قد شغفها حبه و نبی علیہ السلام فرمایي کما ځان له د زړه دوست خلیل نیولی نو لاتخذت ابا بکر خلیلا عشق د غیر الله یو کسبي دی د دې وجود او دوام دواړه حرام دي چې په زور جوړي او د دې ازاله دا پکار ده او د ازالې طریقې دي یو طریقه ده تصور د قیامت چې الله تعالی وایي چې اے احمقه چا سره دې محبت کړه او زه دې پرېښودم دویم مطالعه د کتبو چې په هغې کې تعلق د الله مذکور وي دریم مجلس د عالم ربانی او څلورم لا اله الا الله په ضرب سره ویل چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا ضرب چې دی دا امر تعبدي نه دی خدای توجه لپاره او دا په زلزله وایي او دریم دا دعا وکړئ چې اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله یا الله اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله یا الله شپږم قطع تعلق بو سره کوي چې چا سره دی محبتي عشقي دریم ادعا د جنگ چې په دې نه کېږي نو جنګ وسره جوړوه او که دا ټول طرق د استعمال کړه او ازاله رانغله نو بیا سړی مجبور دی او خفه هم دی نو که مړ شو یو روایت کې ضعیف دی اگر روایت کې راځي چې من عشقا وکتما ومات مات شهیده او که نه په دغه تعلق باندې دی خوښو لکه مري نو سوی خاتمه ده یاره د سوی خاتمه ده چې دی په کومه دغه باندې مري یا محیط الکل یا کافی الورا انت حسبی انت کافی لیس غیر عشق د الله چې دی دا سبب د حسن د خاتمه دی د حسن خاتمه او عشق د غیر الله د سوی خاتمه سبب دی البته بعضی پیرانو چې مریدان ته ویلي چې عشق خبر ورته کړله نو د پاره د دې چې سوی پیدا شي والذین خلقکم للزکاة فاعلون چې ورکون کی زکات هغه کسان چې د خپل فرجونو حفاظت کوي مگر هغه چې بیبیان دي او مملکت ایمانهم یا مالکان دي خلاف سنت د وینځي مراد دي نه چې ارکان
یو بوډۍ وه هغه راله عمر صاحب ته وایي چې ما ځان یو هلک ساتلی دی غلام. عمر صاحب ورته قار شو. دا ساده غوندې ښځه وه. ما بین اللحیین و فخذین، څوک د دې ضمانت راکړي نبي علیه السلام یې زر جنت ضمانت ورکړو. ومن ابتغى وراء ذلك، چا چې طلب کړه سوا د دې نه فاولئک هم العادون، دا ظالمان دي. نو اوس جلالین په شرح کې هم لیکلي حاشیې کې چې یو سړی دی هغه ته بالکل مخامخ زیناکاري ورته چې مخامخ شو، او په دغه وخت کې دی د خدای نه ویرېده، خو د جذباتو بار شوي دي، نو که د استمنا بالیدو کې د لپاره جایز ده په دغه ټایم کې، خو دغه معمول نه جوړي ځکه دا حرامه ده. معمول یې جوړ کو نو ناکح الید دي ملعونه، او هم د الله لعنت. خو د دو مصیبتونو کې ګیر شوی دی، یو غټ دی وړوکی دی، نو وړوکی مصیبت دی اختیار کی. خو دا هغه چې کمزوري ظرف والا خلک تکړه ظرف والا خلک چې د دې پروا هم نه ساتي. والذین کسان هم لاماناتهم، چې هغه د خپلو امانتونو د وعدو دپاره لحاظ کوي، هغه کسان چې په منځونو محافظه کوي، همیشوالی کوي، دا کسان به میراث سره ویسي. میراث خواره دي داسې شي چې میراث سره به ویسي فردوس جنت د دې په دې کې همیشه وي. ولقد خلقنا الانسان، دلیل نقلی عقلی انفسي، یقینا پیدا کړی ما انسان من سلالة، د راټولې شوي خاورې نه، د خټې نه، من طین، ثم جعل نسله، بل ځای کې چې راځي الف لام میم سجده کې، ثم جعلناه نطفة، بیا مې ګرځولې هغې له نطفه فی قرار مکین، په هغه ځای مضبوط کې مکین. رحم ته ویلی کېږي، او مکین صفت دی. ثم خلقنا النطفة، بیا مې ګرځولې نطفه علقه، ګرځولې مې علقه ترمړه، مزغه کرپندې، او فخلقنا المزغة عظاما، او پیدا کړې مې د کرپندې نه هډوکي، فکسونا العظام لحما، ګرځولې مې د هډوکو ته غوښه. ثم انشأناه، بیا پیدا که خلقا آخر، د لاش خلقت بل شانې نوې. نو پاک دی الله رب العالمین، ډېر برکتي الله رب العالمین، غوره خلقت ورکوونکی دی. عبدالله ابن سرح د کاتب د وحی، نو دا خدای پاک خپل شان بیانو، دې ځله راغلی نو ځکه یې وي چې لا نوره، نو د دې صحابي د خولې نه ووتله، فتبارک الله احسن الخالقین. نبی علیه السلام ورته اکتب هکذا نزلت، دغه شان نازل شوی دی ولیکه. نو دوی دا خو د ځان هم جوړولی شو، مرتد شو. ثم انکم بعد ذلک، بیا پس د دې نه تاسو به مړه کړی شئ، بیا به ورځ د قیامت باندې تبعثون راپورته کړی شئ. د مرګ انکار نه کوي، خو غفلت د دې نازل کړی دی په منزله د مرګ، نو ځکه پکې ان راوړی دی. کلام موافق د مقتضای باطن سره. دلته کې مقتضای ظاهر نه، مقتضای باطن نه. غیر منکر نازل له په منزله د منکر، ځکه غافل لیکه. ولقد خلقناکم، او یقینا پیدا کړی مونږه فوقکم له پاس تاسو نه ولارې.
او نه یو مونږ د پیدایش نه غافلین نه خبره او ورو مونږ د اسمان نه باران په اندازې سره نویسارو هغې لره پټو هم هغې له په ځمکه کې او یقینا مونږ په روانولو د هغې منې قادر یو او پیدا کوم ستاسو دپاره په دې سره جنتونه د کجورو او د انګورو ستاسو دپاره په دې کې فواکې دي ډېر او د دې نه تاسو خورئ وشجرة انبتنا شجرة او ونه تخرجو چې راوځي من طور سینا دا غره ښایسته تنبت بالدهن چې ټوکۍ هغه تیلو لره وصبغ للآکلین او خوراک دپاره د خوړونکو ترکاري وإن لكم في الأنعام لعبرة تتمه د دلیل یا مستقل دلیل دی یقینا ستاسو دپاره په څاورو کې عبرت دی څکو موږ تاسو باندې هغه چې په خېټو د دې کې دي او ستاسو دپاره په دې کې منافع دي ډېر او د هغې نه تاسو خوراک کوئ وعلیها او په دې باندې په جهازونو باندې تاسو تحملون سرولی شئ ولقد ارسلنا نوحا دلیل نقلی برای نفي شرک فی التصرف او یقینا علیه نوح علیه السلام قوم د هغه ته وویل زما قوم بندګي د الله پاک نشته ستاسو لپاره اله بل سوچ نه کوئ تاسو تقوا نه اختیاروئ وویې غټانو د هغه کسانو چې کافرانو د قوم د هغه نه دی ده مګر بشر د ستاسو په شان یریدو غواړي تفضل علیکم چې اقتدار حاصل کړي په تاسو باندې دی خو د کورسۍ غل دی لکه نن سبا خلکو کې مولیان اسلام آباد غواړي لکه غواړي دا خبره خو د نوح علیه السلام مخالفین هم کړو ولو شاء الله کله زه د الله پاک رالېږلی موږ ملایک ولو شاء الله کله زه د الله پاک رالېږلی به ملایک ما سمعنا نه دي اورېدلي موږ دې لره په پلار نیکه خپل پخوانو کې نه ده دا یو سړی مګر په دمنې لیونتوب دی انتظار کوئ په دمنې حتی حین تر یو وخته پورې قالو نوح علیه السلام ای رب زما امداد وکړي زما ځکه چې دوی زما تکذیب وکړو فاوحینا الیه نو ما وحی وکړه هغه ته چې جوړ کړه بأعیننا روبرو زمونږه په حکم زما سره کله چې راشي امر زما وفارت تنور او وجوشیږي تنور یا وجه الارض یا مستقل تنور نو سواره که په دې کې من کل زوجین د هر یو جوړې نه دوه او آل خپل مګر هغه څوک چې تېر شوی دی په هغې باندې وینا زمونږ د دوی نه او مخاطبه مه کوه زما سره په حق د ظالمانو کې یقینا دا ورکړی شوي دي او کله چې ته برابر شي ته او هغه څوک چې ستا سره دي په جهاز باندې نو وایه ثنا د هغه ذات لره چې بچ کړو موږ د قوم ظالم نه وقل ربي انزلني من دعاء اقامت او دا وایه چې ربه نازل کې مونږه منزله مبارکا په ځای برکتي کې وانت خیر المنزلین او ته غوره نازلونکې یقینا په دې کې دلایل دي او یقینا مونږه ازمیښت کوونکي یو ثم انشأنا من بعدهم او بین پیدا کړو وروسته دوی نه قوم عاد دی قرنا آخرین پیړه نورې راول مې لږه په دې کې رسولان د دوی نه چې بندګي کوئ د الله رب العالمین نشته ستاسو لپاره اله بل ایسا سوچ نه کوئ تاسو تقوا نه کوئ وی غټانو د قوم د هغه نه هغه کسان چې کافرانو او دروژن کړي ملاقات د آخرت او عیش مې ورکړی دوی لره په ژوند د دنیا کې څه به وي ما هذا الا بشر مثلکم مقوله د قول چې قال الملأ نه دی دا مګر یو بشر دی ستاسو په شانې خوري هغه څه چې تاسو خورئ او سکي هغه څه چې تاسو سکئ ولئن اطعتم بشرا مثلکم که تاسو تابعداري وکړه د خپل ځان په شانې بشر یقینا تاسو به تاوانیان یې ایدکم یری تاسو انکم تاسو اذا متم کله چې مړه شئ تاسو او شئ تاسو خاورې اډوکي تاسو بیا راپورته کړی شئ هیهات لما توعدون بعوده هیهات
ډېر لرې دی ډېر لرې دی هغه چې تاسو سره واده کولی شي. البعد ثابت لما توعد. البعد ثابت لما توعد. مبتدا سره د خبر نه مبتدا او ثابتون دا ول خبر. یا سره یا چې کوم دی خبر نه غواړي ځکه خبر د پاره د فیدی وي او دلته کې غشته ان هی الا حیاتنا الدنیا نه ده مګر دا ژوند د دنیا ده. نموت ونحیا نموت بحیات الا حیاتنا الدنیا بحیات الابناء. نموت ونحیا ما نحن مبعوثین ان هو الا رجل مگر دا یو سړی دی چې تړي په الله باندې درو او نه موږ په دمن ایمان راوړونکي وی دی زما رب زما امداد وکړي ځکه چې دوی زما تکذیب وکړو. قالو وی الله پاک عما قلیل بعد زمان قلیل. عما قلیل بعد زمان قلیل یا عن په معنا د بعد شو. ویل الله رب العالمین ویل الله تعالی چې د لګي مودې نه به وګرځي پېښمانه. قال عما قليلا ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين. قلیل صفت موصوف غواړي نو زمان قلیل شو. اما برای تاکید فاخذتهم الصيحة نونسل دوی للا چغی بالحق با قصر فجعلنهم اگردو دوی لغسان خشاک. فبعدا للقوم الظالمين. بعدا مصدر د عامل محذوف فحسب وجوبي قياسي سره. وبعدا هلاکت د قوم ظالم د پاره ثم انشانا به می پیدا کړ پس د دینه پیړۍ نورې ما تسبق من امه نمخکې کېږي امت اجلها د نیټې نه ما یستاخرون وروستو کېږي. ثم ارسلنا رسلنا تترا او بیا مې راولېږل رسولان خپل تترا په اصل کې وترا پرله پسې. کلما جاء کله چې راغله امت ته رسول د هغې کذبو نه دي د هغې تکذیب وکړو. فأتبعنا بعضهم بعضا نو هلاک میکړه بعضې د دې په بعضو سره وجعلنا وګرځو دې لره احادیث د خبرو هلاکت دې د قوم دپاره چې ایمان نه راوړي. ثم ارسلنا موسی واخاه هارون. څلورم دلیل موسی علیه السلام او ورور د هارون علیه السلام مې راولېږل. آیاتونو خپلو سره په دلیل ښکاره سره فرعون ته غټانو ته تکبر وکړو. کانو قوما عالین او دا قوم تکبر والا. فقالو دوی ایس ایمان راوړو مونږ په هغه دوو سړو باندې چې زمونږ په شان دي او قوم د دې زمونږ تابعدار دي غلامان دي. نو تکذیب یې وکړه د دواړو نو شو دوی هلاک. ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ما ورکړه موسی علیه السلام ته کتاب امید د دوی په نیغه لار شي او ګرځولې ما زوی د مریم. پنځم دلیل او مور د هغه نشانه وایویناهم بوتلې ما دوی لره الی ربوة ازیدن ته ذات قرار و معین زید قرار و معین او چیندارو.
نو هلته کې بادشاه ولکان مې مړه کول نو دا باندې ته ولاړه ربوا دنګزي ته وي یا ربوا د یو زمیندار نوم یو خضر ځان مصنوعي جوړه کړل دلته کې جهلم کې معین نو فعیل وزن دی یا د عاننا نو پشان د بیعون او معنی د اوبه جاری په دواړو تقدیرونو یا ایها الرسول پیغمبر دلیل اجمالی یا ایها الرسول پیغمبر یا ایها الرسول پیغمبرانو خره د مزدار نو عمل صالح کوي عمل نیک یقینا زبتا سوالیم ما یقینا دا امت تاسو له امت یو او زه تاسو سره زما نظام زمان او یریږي متعلق د ټول ادله سره فتقطعوا امرهم بينهم زبرا اختلاف ولا شو نو غوز کو دی کار ومینس بل کې زبرا زری هر یو ډله بیمار دیم اچ د دې سری فرحون باغې من خوشاليږي تکبر کی فزرهم پرې د دې فی غمرتهم په جهالت د دې کی تر وخت پورې ايحسبون سدي ګمان کې انما نمدهم چې زما د مهلت ورکول دوی لره چې زما مهلت ورکوم دوی لره من مال و بنین او مال په اولاد سره نسارع لهم تلوار کوم د دې لپاره فی الخیرات بنیکو کی بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهیږي یقینا هغه کسان چې د یره در خپل نه مشفقون یریږي او هغه کسان چې په ایتون رب باندې ایمان وروړي هغه کسان چې پر خپل باندې بل څوک نه شریکي او هغه کسان ورکی یو تو نه عمل کوي یا ورکی ما غس اتو چې دی ورته راتلل کوي وقلوبهم وجله او زړه د دې یریږي انهم الى ربهم راجعون سیدی بخپل رب ته واپس شي اولئک دا خلق جلدی کې په نیکو کې هم لا سابقون او دوی هغه نیکو ته مخکې کېدونکي دي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې موږ نه ورځو نه مگر موافق د طاقت داغه ولدينا کتاب او زمون سره کتاب دی ينطق بالحق چې گویا دی په حق باندې کتاب موافق مشابه شو د انسان سره استعاره بالکنایه وهم لا یظلمون او دې سره ظلم نه کړی شي بلکې زړونه دی په غفلت کې دي نه د دې پر نور اعمال لګند اعمال چې دې غل کوم کې دي تر دې پورې چونی سمنګا عائش پرستر دی بلازای په عذاب سره په دا وخت یج اروندي چغي وباسي چغي مو باسن نو ځکه انکم منا لا تنصرون تاسو امداد نشي کې زموږ طرف كانت آیاتی تتلى علیکم یقینا آیتون زما په لسته کې دل پتا شومه تاسو په پوندوما باندې واپس کیدونکي وای واپس کېدی مستكبرین نبی سامرن تجهرون تهجرون واپس کیږي تاسو په دې حال کې چې تکبر کوي په قران لوستونکو باندې او دې پرې دې قصګو غاڼله نو مستكبرین حال دې تنکسون او به متعلق مستكبرین پورې او سامران مفعول به مقدمه ده د ته جرون د پاره
او تهجرون د هجرت نه دی یا په دې حال کې چې واپس کېږئ چې تکبر کوئ او قصې کوئ په سر د قرآن لوستونکي باندې او بکواس کوئ تاسو نو به متعلق شو په سامرن مؤخر پورې او تهجرون د هجر نشو معنی دا هزیان ټوکې کوئ دواړه معنی افلم یدبروا القول آیا نکوي دوی سوچ په وینا کې هم جاءهم راغلي دي تما غسلم یاتی اباهم چې نه راغلي پلان نکړي ته اولین پخانی ام لم يعرفوا یا چې نه پیژنې دوی رسول خپل او دوی دا انکار کوي یا وایي چې په دمنې پیریان دي لیوان توب دی بلکې راغلی دی ته حق او زیات دی حق له بدګڼي ولیتبع الحق او که چې تابعداري وکړه حق د خواهشاتو د دی نو تباه به شي اسمانونه ځمکه هغه څه چې په دې کې دي بلکې ما ورکړی دوی ته بذکرهم نصیحت د دوی فهم عن ذکرهم معرضون دوی د ذکر نه مخړي یا ام تسألهم خرجا یا غواړي د دې نه چانده فخراج ربک نو چانده درستا غوره هو خیر الرازقین دا الله غوره رزقون کې دی وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم او یقینا ته بری دوی لارې برابرې ته یقینا هغه کسان چې ایمان وروړي په آخرت عن الصراط لناکبون د نیغې لارې نه واپس کېږي ولو رحمناهم کما رحم کړی په دې منې لرې کړی دوی نه من ضر هغه تکلیف للجوا فی طغیانهم نو دوی به ننوتې په سرکشۍ خپلې کې للجوا فی طغیانهم ننوتې به دوی په سرکشۍ خپلې کې یعمهون بعقله ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا ما نیولي دوی په عذاب سره فما استکانوا بس گردن نهاد نشو دوی در خپل استکینو وما يضرعون او وما يتضرعون او عجزي ونکړه تر دې پورې چې ما کولاو کړ په دې مې دروازې د عذاب سختي خاوند د عذاب سختي فهم فی مبلسون او دې په دې کې نو امید او دا الله رب آزاد ته دلیلی دویم دلیل دی والذي دا الله رب العالمین ذا آزاد ته چې درکړي ستاسو لپاره غوږونه او سترګې او زړونه کم سوچ کوئ تاسو شکر وباسئ او دا الله رب العالمین آزاد ته چې خواره کړي ستاسو لپاره په ځمکه کې خواره کړي تاسو په ځمکه کې او دی الله ته تاسو واپس کړئ شئ جمع کړئ شئ او دا الله رب العالمین آزاد ته جندي کولم لکول کې دی الله پر اختلاف د شپې او د ورځې دی افلا تعقلون الا تتفکرون فلا تعقلون بل قالوا بلکې دی مثل ما قال الاولون شکوه ده بشان د وینا د پخوانو قالوا وی به ازامتنا كنا ترابا وعظاما چې موږ مړ شو خاورې اړو کې شو بیا به موږ راپورته کړو شو دا وعده کړی شو موږ سره زموږ پلانې که سره پخوا یقینا نه دا مگر قصې د پخوانو دي قل ورته لمن الارض جواب دی سره دلیل عقلی نه على سبيل الاعتراف من الخصم قل ورته لمن الارض ومن فينا چا پارز مکاچ پدې کې دي کتا سو پويږي نو زر دا چې دوی چې د الله دي نو فقل افلا تذكرون ولتا سبحان اخله سوچ نه کوي قل ورته من رب السماوات من له ما ذکر دلیل عقلی 5 نمبر على سبيل الاعتراف قل ورته څوک دی رب د اسمانونو او رب د عرش عظیم وبوی دوی چې الله پاک دی قل ورته فلا تتقون الا تعقلون فلا تتقون قل ورته من بيدي ملکوت كل شيء دا شپږم دلیل چا په قدرت کې دی بادشاہي د هر شي او دا الله رب العالمین
پناه ورکون کې د لا یجار علی او د دنه څوک چې له پناه نشي ورکولی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ سيقولون لله وی به چې د الله دپاره دي قل ورته فانا تسحرون د کوم طرف نه در باندې سیر کړی شوی دی بل آتینام زجر دی بلکې راوړی تاسو ته حق لره او تاسو هغه له دروغجن کوونکي نه نیسلی الله رب العالمین ځان دپاره زوی نایب او نشته دی مګر الله سره بل اله ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا نشته الله سره اله بل اذا لذهب په دغه وخت کې به تللی وي كل اله هر اله بما خلق هغه مخلوق ته چې پیدا کړی و ولعلی بعضهم علی بعض او غالب شوي به وي بعضې په بعضو باندې پاک دی الله پاک د هغې نه تاسو بیانوئ عالم الغیب عالم الغیب عالم دی په غیب باندې شهادت حاضر باندې تعالی ډېر لوی دی د هغه نه تاسو شریکوئ قل ورته ربي یا رب زما تخفیف دنیوي قل وای ربي یا رب زما اما ترینی هغه چې موږ ته وښایي هغه چې دې سره وعده کولی شي ربي ای رب زما ما مه ګرځئ من القوم فی القوم الظالمین په قوم ظالم کې وإنا علی او یقینا موږ په هغې باندې چې خو تا ته هغه چې موږ یرو دي د هغې نه وعده کو دوی سره قادر قدرت والی ادفع بالتي احسن طریقې تبلیغ منع که په طریقې سره چې هغه ډېره ښایسته ده بدۍ لره نحن عالم یقینا موږ پوهېږو هغه چې دوی بیانوي وقل ربي اعوذ بک او وایه چې ای الله پناه غواړم په تا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نه شیطان الانس سره نیک سلوک کوه شیطان الجن نه امن غواړه واعوذ بک پناه غواړم په تا سره ربي رب زما ان یحضرون چې دوی کله حاضر شي ماته حتی تر دې پورې تخفیف اخروی چې راشي یو کس درې ته مرګ اسباب د مرګ قال دی رب ارجعون جمع برای تکرار ارجعنی یا الله ما واپس کړ لعلی اعمل صالحا امید دی چې زه کوم عمل نیک هغه چې ما پرېښودی کله داسې نه ده انا کلمتون دا ارجعون یو کلمه ده چې دی ویونکي د هغې د من ورائهم وروسته له دې نه برزخ دی الی یوم یبعثون چې پورته کولی شي دوی لره او کله چې پوکړی شي په شپېلۍ کې فلا انصاب بینهم نو نه به وي نسبونه په منځ د دې کې فایده به نه ورکوي یو بل پېژني یا حالات جدا جدا ولا یتساءلون تپوس به نشي کېدی د چا چې درانه شو طولونه دا کسان کامیاب دي چا چې سپک شو طولونه دا خلک دي چې تاوان کې غرضول ځانونه خپل په جهنم کې به همیشه وي ترفعو سیزي به مخونه د دې اوره هم فیها کالحون دی په دې کې همیشه وي الم تکن آیاتي تتلی علیکم ایسنو آیاتونه زما چې لوستې کېدل په تاسو باندې فکنتم تاسو هغې له دروغجن کول قالو وی دی ربنا یا رب زمونږ غالب شوی دی په موږ باندې بدبختي زمونږ او موږ او قوم ګمراه مشکات کې حدیث دی چې دوی منو به لوږه مسلط شي زقوم به له ورکړی شي نو دا به مرو کې ونښلي نو یو شونډه به ښکته لاړ شي بله بره هم فیها کالحون سورة محمد کی راضی کنا وسقوه بماء حميم فقطعوا اعماءهم د دې کلمې به الله غوڅي سورة کاف کې راضی ترشیو دی 39 کی وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ربنا يا رب زمونږ وباسې موږ لره د دې نه
او کمون بیا واپس شو گمراه ته موږ ظالمان یو. قالوا الله به اعلان وکړي زر کاله وروسته به جواب راشي اخسئوا فيها کور شي په دې کې ولا تکلمون ما سره خبرې مه کوئ. سورت حامیم مومن کې 49 نمبر آیت کې راځي دی وی ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. نزل کاله وروسته ورته جواب راشي انکم ماکثون. سورت زخرف کې راځي دی وی یا ایها هغه داروغت بوي ليسقي علينا ربك. نظر کاله وروسته به انکم ماکثون دا تاسو نه الله حرام کړی دي. خالق صوفيا ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقينا يودل و د بندگانو زمانه یقولون چې ربنا یا رب زمونږه مونږ ایمان وروړل فغفر لنا بخرم کې مونږ ورحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. جوړ کړی تاسو هغې لره سخریا ټوکې تر دې پورې چې هېرې کوه زما او تاسو په هغه پورې خندل. یقینا انی جزیتهم اليوم یقینا بدله ورکوم نن ورځ بما صبروا سبب صبر سره انهم الفائزون چې دوی پاک کامیاب. قال وویل شي کم لبستم څو ایسار شي تاسو په ځمکه کې په شمار د کلونو. قالوا ابدي لبسنا ایسار شي مونږ یو ورځې او بعض یومین یا بعض ورځ فاسأل العادین تپوسو که د شمار کوونکو فرشتونه یا حسابګرونه. قال وویل شي قال وبوی ان لبستم نه تاسو چې الا قلیلا مگر لږ ونه که تاسو پوهېدلی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا زجر دی اجزاتم. افحسبتم انما خلقناکم چې ما پیدا کړي تاسو لره عبث تاسو ما ته واپس نه کړی شئ. بهلول ډېر هوښیار سړی خلکو به لیونو کې حساب و. نو بادشاه له چاړه ورکول وه. بادشاه ته له چاړه ورکړو چې ځان نه قمقل لیولي د هغه به ورکړي. نو بادشاه چې کله مړ کېده نو ده ورته چې بادشاه سلامت سفر له دې څه تیاري کړله که نه. هغه ویل څه بهلوله قصې کوي. هغې دنیا کې به چې یو ځای نه بل ځای ته ځي لښکرې به وي. اوس د قیامت ته روان تیاري دې نه ده کړې دا چاړه خپله واپس وهله ټول قمقل ته وي. تر زه قمقله ښکارېدم او ته نو هغه به وي چې یو زمانه داسې وه چې موږ ورسره لبې کولې وهذا زمان بنا یلعبون. اوس دا زمانه چې ده موږ سره لبې کوي. نور کسانو لوبې کولې ده نه کولې. علي صاحب ورته ته ولې نه کوې دی الله موږ له بولنۍ پیدا کړي. ابي بأرد الدنيا تجهز بانطلاقي مشمرة على قدم وساقي ولا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. فتعالى الله پاک د خلاصه صورت اوچت دی الله رب العالمین مالک دی په حق نشته بل اله مگر صرف د الله دی رب د عرش لوی دی او چا چې وبله سوا سره د الله نه اله بل او څوک چې بلې سره د الله نه اله بل نشته د هغه لپاره په هغې باندې دلیل. یقینا حساب د هغه په نزد الله دی. یقینا شان دارې نه کامیابي کافران. وقل رب اغفر تفریدا وی الله رب العالمین بخنه وکړي مونږ ته ځکه چې رحمت خداوندي لوی شی دی او الله بې پروا دی. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين او ته غوره رحمت ورکوونکی غوره راحمین. بسم الله الرحمن الرحیم.